ایمو معاشره ایوا بدبختی ایوا بیماری چې ایمو معاشره کې اخلاقی دا بیماری نن زیاته هم دی هغه درویغ دی دی حد پرې زیاته شوي دی چې نن سبا معاشره کې خلک درویغو ته سره ګناه نه یایي نه چې د درویغه یوه ګناه دی حرامه دی په کار نه دی چې انسان درویغ وایي و دی حد پورې درویغ معاشره کې عام شوي دي چې کوم قبح دی قباحت دی د درویغو بره هونه بد صفت شوله ابره او چاته شوي دی نن سبا خلک ښه ګڼي نن سبا خلک هنر ګڼي یو قسم ته درویغ ویلله هنرمندی بولي چېرې زه ډېر هنرمند کس یم که مو سیاسیونو ته سترګې وغړئ حکومتي کسانو ته سترګې وغړئ سرکاري کسانو ته سترګې وغړئ پوسه نه راڅاوسئ لاندې عوامو پورې وړو بچیو پورې به درته وایم درویغ ډېر ښه چلیږي و دې حده پورې بدبختۍ او زوال دی چې دا وړه وړه بچي که تاسو وکسوئ چې هغه معصوم بچي وي 5 کالو به وي مثلا 10 کالو یو بچی به وي هغه درویغ ډېر ښه طریقې سره یایي حالانکې هغه معصوم بچي دي هغه پاک پاکیزه دي هغوی ژبې صداقت باندې عادتې وي خو د ژبې درویغو طرف ته ویلي لاړې دي درویغ ویلې ونه کېږي وجه دا دی چې معاشرې کې ډېر زیات دي وجه دا دی چې اخکور کې والدین د دغه شي خیال نه ساتي څه بچیو په مخ کې درویغ کوله بچیو څه درویغ ویلله بچیو باندې درویغ زده کوله دا بد شی دی بد صفت دی کسی گناهان کبیره نه حساب شوی دی درویغ گناه کبیره چی ته ای هغه گناه ته چې هغه باندې خدای د عذاب وعده ورکړي دي یقینا سزا درته ملويږي یقینا د دې شي یو عذاب دی شته دی نن مو معاشره کې ایوا غوټه بیماری انداده دا تعلق نه لري چې زه وایم زه نه مبرا یم نه زه نه مبرا نه یم تاو نه مبرا نه یې چې کوم فیلډ سره چوک تعلق لري هر یو فیلډ کې چلیږي دا درویغ هر یوې شعبې کې چلیږي دا درویغ و چوکې پروا نه کوي صداقت نن یادش بخیر فرسه کې وټکېده یادش بخیر خاص مناوه چې خلکو رښتیاو باندې اعتماد کولو خلکو رښتیا ویله اوس درویغ خلک یا